السلام علیکم ملګرو. شهنشاه بادشاه چې اوس یې نوم شاه جهان بادشاه دی، ډېر د غیرت ډک او د ایمان ډک پیغام یې شهسوار ته پرېښی دی او ورپسې د یو عالم اصلاحي نصیحت واورئ چې شهسوار ته یې کړی دی او مخکې هر مسلمان ته ور ورسوئ او شهسوار ته یې ضرور ور ورسوئ او ورته شعر یې کوئ. ای ګرم نه دي ولې چې داسې ماحول نه راوتی دي، د کومو سہولتونو نه راوتی دي او څومره دغه مطلب وي قرباني کړې ده خدا له چې چا دپاره خو څوک د دین کار نه کوي چې دغه دروازې نه چا د غوښتو چل زده کړی دی. الله پاک بلې دروازې ته نه دي محتاجه کړی، نو الله پاک دې مونږ ته د غوښتو چل وښایي. که مونږ د الله نه وغوښته، شاعر هم وایي که دې تمه د مخلوق له دره پرې کړه بادشاهي دې مبارک شه که ګدای. نو په دې دغه نه چې یاره مونږ خو لکه بعضې وخت زه به د غریبۍ ډېر شکر وباسم. زه مې ملګري ته مې یاره مونږ غوندې خلک د غریبۍ نه یېرېږو، ځکه چې زمونږ غریبي دونه ده چې هغه ټاټکي او بلچې ده اوچتولی شو نو هغه کولی شو. څنګه م راواړولې د دې دین لارې نه د جهالت لارې ته. ها زه د شیطان کشر وریم ته مشر وریم. زه د فرعون خپل یم، ته د شیطان، زه د فرعون خپل یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا پیغام خصوصي د شهسوار ورور لپاره دی. الله د رضا دپاره هغې ته د پیغام ور ورسوئ. شهسوار وروره الله قرآن کې فرمایي فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله په قرآن کې فرمایي چې د دنیا زندګۍ ته ترجیح ورکړه په آخرت باندې، یعنی د دنیا ژوند یې غوره وګڼله. زما محترمو وایي د دې انسان ټکانه هغه جهنم دی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، او څوک چې ویریدو د الله مخې ته د ودرېدو نه، یعنی حدیث کې جناب محمد رسول الله فرمایي چې الله پاک به د هر بنده سره تنې تنها ځان له په ځان له ملاقات کوي او الله پاک به د دې انسان نه تپوس کوي. شهسوار وروره بیا چې د الله مخې ته د ودرېدو نه څوک ویرېده نو الله پاک فرمایي د هغې ټکانه جنت دی. نو او حدیث کې جناب محمد رسول الله فرمایي چې بیا څوک د دې دنیا د حاصلولو، یعنی حدیث قدسي هم دی، الله پاک فرمایي چې څوک د دې دنیا د حاصلولو طلبګار وي نو موږ به ورله څه قدرې دنیا ورکو، لیکن په آخرت کې به موږ سره هېڅ حصه نه وي. ګوره یو صحابي راځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما تاسو سره مینه ده. الله رسول ورته فرمایي سوچ وکړه. او یا رسول الله زما د مور او پلار په تاسو قربان وي، زما تاسو سره مینه ده. الله رسول ورته فرمایي سوچ سره خبرې کوه. او یا رسول الله سوچ سره دا خبره کوم. وایي ښه بیا واوره، ما سره چې څوک محبت کوي په هغې باندې امتحانات، غریبي، په هغې باندې مشکلات او پریشانیانې به داسې تیزۍ سره راځي لکه څنګه بره نه اوبه په ښکته باندې راځي. شهسواره ورنه یاد ساته ستا به اخري انجام ډېر خطرناک وي. درخواست کوم را واپس شه، والله العظیم راشه تخپل تاج اکبر رور دی وګوره، راشه تخپل راشه شهنشاه بادشاه وګوره، خپل حلال روزي ګټي. تاج اکبر وګوره علم وکړو، غټ غټ فنکاران ګلوکاران هغه الله پاک چې کوم دی سمې لارې ته راواړول او هغه بیا هغه پیسې چې په ډمتوب او په ګانه بجانې کومې ګټلې دي که نه، د الله په ذات مې د قسم دا ایمان دی. هغه پیسې هغه ټولې صدقه کړي چې دا ما په ډمتوب باندې ګټلي، دا حرامې دي. دا چې کوم دی زه به په خپلو مټو باندې حلاله روزي ګټم، هغې نه بعد دې ته غیرت وایي. د الله په دین باندې ننګ او غیرت کول دې ته وایي. پوه شوې؟ زمونږ رازق الله دی، خلک زمونږ رازقان نه دي. دا دنیا خلک دا ټول تماشګیر دي. الله سره خپل تعلق جوړ شي برای راست الله پاک خپل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق به تا ولیدلي چې الله رسول ته به سخت کار پېښ شو فوراً به مونځ طرف ته متوجه شو. الله نه غواړه، الله سره خپل تعلق جوړ کړه. هغه ښایسته چهره، هغه نوراني چهره، هغې نه تا څه جوړ کړه؟ د الله په ذات مې د قسم وي چې دا یاد ساته، ګورې آبادول هم د هغه په لاس کې، بربادول هم د هغه په لاس کې دي. تا د الله د دین نه اعراض وکړو، ګورې الله پاک فرمایي اولنی عذاب به درله د دنیا زندګي تنګوم. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، او بیا به د قیامت په ورځ ړوند راپاڅوم. پوه شوې که نه؟ دا یاد ساته، دنیا مختصره زندګي ده. پوه شوې؟ صحابه کرامو په غریبۍ کې زندګیانې تېرې کړې. جناب محمد رسول الله دومره لوږ او تنګ دستي چې په کور کې د رزق درک نه لګي. یو ورځ د نبي علیه صلات وسلام صلی الله علیه وسلم یاران ابوبکر صدیق، عمر فاروق د لوږې د لاسه د کور نه راووته. بهر الله رسول صلی الله علیه وسلم پې تېرېدنه وشو، ورته وایي ای عمر فاروق، ابوبکر صدیق څه کوئ تاسو؟ و یا رسول الله په کور کې د خوراک څښاک څه بندوبست نه و، ډېر لوږې زموږ دا حالت جوړ کړو، موږ دې وجې نه د کور نه را بهر شو که بهر شرته د رزق بندوبست شو. الله رسول په ژړا شو، سترګو کې اوښکې راغلې. ای عمر فاروق، ابوبکر صدیق زما هم دا حال. دوی واړه روان شو داسې. ایوب انصاري رضی الله عنه په کور باندې تېرېدنه وشوله. الله رسول چې به په کومه لار باندې تله په هغه لار به د مشک او عنبرو خوشبو په کورونو کې محسوسېده.
ایوب انصاری د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشبوئی محسوسه کړه چې بهر راووتو یا رسول الله کم طرف ته روان او تخپل غریبي فقر او فاقه نه بیان لکه دا ته په میډیا باندې چغي وي وردا سم کوه تاسو مکوه دا आवाज به ختم شي ګوره دا خایز دا ډیکوریشن دا هر څه به ختم شي بیا بسکی اوس د ځواني عبادت سونه ده الله رسول فقر او فاقه به پټي او یا رسول الله نماز لوغواړي چې تاسو ما ملمانه شي څنګه مخوخه وي ٹھیک ده الله رسول هغه پکور کې ملمکی هغه خپل هغه چيلې رانی سي علالي پښ هغه چيلې خپل بچو د پاره پکور کې هغه چيلې علال کړه او هغه نه با چې کوم دې په خېکړه اورې وړه او الله رسول مخې ته کې خوست الله رسول هغه نه لګه غوخه او لګه روټي را بیل کا او یو خادم ته ورکا چې دا یو څه زما پکور کې بيبي فاطمه د 3 ورځې نو وګه دا غي سفړلې نه دي دا دین په ډیرو سخت قربانو سره او دا تاسو څه کې لګي را واپس زما د زړه فریاد الله دې وکړي چې تاسو غوونو ته درورسي او الله دې واپس هغه شان مبارک چهره والا او مبارک دین اپناولو والا او خلک چې کم دی امر بالمعروف نیکی طرف ته بللو والا او نهی عن المنکر بدون من کولو والا الله دې جوړ हाँ यही मस्जिद यही काबा यही गुलजार जन्नत है चले आओ मुसलमानों यही तख्त मोहम्मद है الله دې مونږ ته تاسو ته څومره بې لارې دي بې دینه دي الله دې ټولو ته هدایت وکړي څومره بالمازان دي الله دې منځګزار جوړ کړي څومره بې دینه دي الله دې دیندار جوړ کړي څومره د والدینو نافرمانه دي الله دې ورته فرمانبردار جوړ کړي او الله دې زمونږ او ستاسو تمامې پریشانۍ ختم کړي الله دې زمونږ او ستاسو دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي او الله دې مونږ او تاسو ته د جهنم د اور نه او د قبر د عذابونو نه فنا راکړي ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي مونږ به هم تاسو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتو السلام علیکم ورحمة الله